یو سړی کو سهار وخت کې وځي او دا وظیفه وکړي نو دی به د اکسیډنټ نه دغه شان د نور څومره حادثاتو نه د کور د سوځېدو نه یا د اور لګېدو نه دا به محفوظ وي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو سړی حاضر شو او ورته وفرمایل چې ستا کور وسوځېده. نو ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې زما کور نه دی سوځېدلی. بیا ورته سړی حاضر شو، بیا ورته وفرمایل چې ستا کور ډېر زیات وسوځېده او لمبې ډېرې زیاتې اوچته شولې. بیا ورته یو صحابي وفرمایل چې نه دی سوځېدلی. بیا را سړی حاضر شو چې ستا کور وسوځېده، پوره کلی دا وسوځېدو، نو ستا کور هم پکې څه وی؟ نو دوی ویلې زما کور نه دی سوځېدلی. یو سړي ورته وویل چې یاره کله اور رانږدې شو ستا کور خواته او ستا کور یې سېزه، نو په دې کې اور ایسته مړ شو. ده ورته جواب ورکړو چې ما د پیغمبر علیه صلات وسلام نه اورېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت تمام مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. نن چې کوم وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده او داسې وظیفه ده چې مثال د یو صحابي عمل هم دی او د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث هم دی. او کم سړی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث نور ملګرو ته ورسوي نو دې سړي ته پیغمبر علیه صلات وسلام دعا کړې ده چې الله پاک دې دا سړی تر و تازه ساتي. د دې حدیث په بنا باندې به دا پیغام نورو خلکو ته دا ور ورسوي. نن چې کومه وظیفه ده دا د حادثاتو نه د بچ کېدو وظیفه ده. موږ کله کله وګورو یو ځای کې اور ولګي هر څه وسوځي. کله کله موږ وګورو یو سړی کمرې د پاسه ګرځي را پرېوځي. کله کله ماشوم بار وځي ګاډی وهي، کله کله خلک په لار رواني ګاډي یو بل سره وجنګوي. د څومره حادثات دي، درې ټولو حادثاتو نه د بچ کېدو دپاره نبوي وظیفه چې دا وظیفه پیغمبر علیه صلات وسلام دا ښودلې وه. یو صحابي دی ابو دردا رضی الله تعالی عنه د ده په خدمت کې یو سړی حاضر شو او ورته وفرمیل چې تا کوم کور دی ستا هغه د وسوځېدو. څه ټایم بعد بیا بل سړی حاضر شو ته وفرمیل چې ستا کور د وسوځېدو او پوره کلی وسوځېدو. خو دی ورته دومره په یقین باندې وایي که نه، دومره په اطمینان ورته وایي چې زما کور نه دی سوځېدلی. بیا دا سړی ورته وایي چې ستا کور وسوځېدو، پوره کلی غرق شو. بل سړی دی که رالی او ابو دردا صاحب ته فرمایي چې ټول کلی وسوځېدو خو ستا کور ونه سوځېدو. دا ولې؟ چې کله اور رالی او ستا کور ته رانږدې شو اور ایسته مړ شو. دا راز موږ ته ووایه، دومره په اطمینان تا را خبره ولې کوله؟ ابو دردا صاحب ورته وفرمیل چې ما د پیغمبر علیه صلات وسلام نه اورېدلي دي چې کوم یو سړی سهار کې دا کلمات ووایي نو د ماښام پورې مصیبتونه، تکلیفونه، پریشانۍ به د انسان ته نه راځي. نو دا کلمات ما سهار ویلي وو نو ما ته مکمل یقین و چې زما کور دا نشي سوځېدلی. نو راځئ چې د عمل په خپله مو کړو او نور ملګرو سره هم شریک کړو چې هغوی هم د دې نه فایده والي، چې هغوی هم د حادثاتو نه دغه شانتې د هغوی د اسکیډنټونو نه دغه شانتې د هغوی کورونه دا را سوځېدو را پرېوتو نه بچ شي. هغه وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نو دا وظیفه چې کوم سړی وایي نو دا به د شرور نه، د فتنو نه، د دغه شانتې څومره چې ناګهاني آفات دي، حادثات دي، دا به د هغې نه بچ وي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو د حادثاتو نه، دغه شان د پریشانونو نه، مصیبتونو نه، مشکلاتو نه په امن کې ساتي. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.